الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرین سامعین، د سورة یاسین څه فضایل ستاسو سره شریک کومه. سورة یاسین د قرآن مجید په 22مه سپاره کې د 18مې رکو نه شروع کیږي، 18مې رکو نه، او د 23مې سپارې په 4مه رکو باندې ختمیږي. یعنی سورة یاسین په 15 رکوګانو باندې مشتمل دی او په سورة یاسین کې 83 آیاتونه دي او په اعتبار د ترتیب سره د قرآن مجید د سورتونو په ترتیب سره سورة یاسین 35 نمبر سورت ده او په اعتبار د مکی سره په 41 نمبر باندې مکی سورت ده او سورة یاسین مکی سورت ده. سورة یاسین حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ صحابی روایت بیانی. معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ فرمایي چې سورة یاسین ته قلب القرآن وای، یعنی دا د قرآن مجید زړه دی. د هر یو څیز د پاره زړه وي او د قرآن مجید زړه هغه سورة یاسین دی. او امام رازی رحمت الله علیه فرمایي چې سورة یاسین ته قلب القرآن په دې وجه باندې ویل کیږي چې په دې کې د قیامت د حشر نشر مضامین په تفصیل سره او به په بلاغت سره هغه ذکر شوی دي، او خاص طور په دې کې عقیده آخرت هغه ذکر شوی ده چې عقیده آخرت د ایمان یو اصولی عقیده ده او په عقیده آخرت باندې د انسان د اعمالو صحت موقوف ده. چې کله انسان په آخرت باندې صحیح عقیده لري، صحیح ایمان لري، نو دی په دنیا کې نیک اعمال هغه زیات اختیاروي، ناجایز خواهشات او د حرام څیزونه هغه ځان ساتي. ځکه دا پته ده چې یو ورځ د الله پاک مخې ته پیشي ده، الله پاک مخې ته مخامخ کېدل دي. نو په دې یاسین کې عقیده آخرت هغه په تفصیل سره هغه ذکر ده. او دغه شان څنګه چې د انسان صحت موقوف ته په زړه باندې، چې کله د انسان زړه صحیح د انسان صحت به صحیح، نو دغه شانتي په آخرت باندې، په عقیده آخرت باندې د انسان د اعمالو صحت موقوف دی. چې کله په آخرت باندې عقیده صحیح، د انسان اعمال هغه به هم صحیح. عطا ابن ابي رباح رضی الله عنه رحمت الله علیه، صحابی د عطا ابن ابي رباح رحمت الله علیه فرمایي قال بلغني ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من قرأ یاسین فی صدر النهار قضیت حوائجه. امام دارمی رحمت الله دا روایت ذکر کړی دی چې عطا ابن رباح رحمت الله علیه فرمایي چې ماته دا روایت را رسېدلی دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل چا چې سورة یاسین ولوستو د ورځې په شروع کې د ضروریات او حوایج هغه به پوره شي. بل یو روایت کې راځي چې الله تبارک وتعالی سورة طه او سورة یاسین د اسمان او د ځمکې پیدا کولو نه 1000 کاله مخکې ولوستل. فرشتو چې کله دا کلام اوریدو نو هغوی ډېرې زیات خوشحاله شوي. فرشتو ویل چې خوشحالي د دغه امت دپاره چې په کم امت باندې به دا صورتونه نازلیږي، او خوشحالي د هغه زړونو دپاره چې کم زړونه به دا صورتونه یادوي، او خوشحالي د هغه ژبو دپاره چې کمې ژبې به دا صورتونه لولي. نو سورة یاسین، د سورة یاسین نوم په تورات کې معمه هم راغلی دی. معمه په تورات شریف کې معمه، یعنی سورة یاسین دا د خپل ویونکي دپاره د دنیا او د آخرت برکات رحمتونه عام کوي، ځکه ورته معمه وایي. او دغه شان د سورة یاسین بل نوم منعمه هم دی. منعمه یو معمه ده یو منعمه ده. منعمه ورته په دې وجه باندې ویل کېږي چې دا د خپل ویونکي دپاره د دنیا او د آخرت ښېګړې عام کوي، د دنیا او د آخرت په ښېګړو باندې شامل دی، د دنیا او د آخرت مصیبتونه لرې کوي او دفع کوي، او د آخرت یره هم ختموي. یو روایت کې راځي چې څوک خالص د الله تبارک وتعالی د رضا دپاره سورة یاسین ولولي، د ده ګناهونه به معاف شي او د ده مغفرت به وشي. چې څوک د الله پاک د رضا لپاره سورة یاسین لولي، ګناهونه به معاف شي او مغفرت به کیږي.
په حدیث کې فرمایي چې تاسو دا د خپلو مړو په خوا کې لولئ چې کله انسان ته زنکدن کیږي او سورت یاسین دغه په خوا کې لوستلی کیږي دغه زنکدن به آسان شي، دغه نه به سا په آسانۍ باندې وځي. او د خپلو مړو د ایصال ثواب دپاره هم تاسو سورت یاسین هغه لولئ. بل یو روایت کې راځي چې دې نوم رافعه هم دی او خافظه هم دی. رافعه په دې وجه باندې دی چې دا د مؤمنانو درجات بلندوي، خافظه ښکته کوي ذلیله کوي، دا د کفارو درجات ښکته کوي هغه ذلیله کوي. یو روایت کې راځي نبی علیه الصلوة والسلام فرمایل چې زما زړه دا غواړي چې سورت یاسین د زما د هر یو امتي په زړه کې هغه ته دې یادي چې دا لولي، چې زما د هر امتي په زړه کې د سورت یاسین چې هغه ته دې یادي او د دې ځان لولي. بل یو روایت کې راځي چې سورت یاسین څوک هر شپه لولي او دی په دغه شپه کې مړ شو نو دی شهید مړ شو. بل یو روایت کې راځي چې څوک سورت یاسین ولولي د هغه بخښنه کیږي. څوک چې سورت یاسین د لوږې په حالت کې لولي لوږه به ختمه شي، موړ به شي، د چا نه چې لار ورکه شي، د چا نه چې څه څیز ورک شوی او دی سورت یاسین ولولي لاره به ورته میلاو شي، هغه څیز به ورته میلاو شي. او چې څوک یې په داسې حالت کې ولولي چې د خوراک د کمیدو یری، د خوراک د کمیدو یری او سورت یاسین ولولي دا خوراک به کافي شي، پای کې به برکت پیدا شي. او چې د داسې زنانه په خوا کې ولولي چې د هغې ماشوم پیدا کېږي او هغې ته تکلیف وي نو هغه ماشوم به په اسانۍ باندې پیدا شي. مقری رحمت الله علیه فرمایي چې کله د بادشاه یا د دشمن یری، د بادشاه یا د دشمن یری او سورت یاسین ولوستلی شي نو د هغه بادشاه او دشمن یره به ختمه شي. په یو روایت کې راځي چې څوک سورت یاسین او سورت الصافات، د سورت یاسین نه پس چې بل کوم سورت شروع کېږي سورت الصافات د جمعې په ورځ باندې لولي او د هغې نه پس بیا دعا وکړي الله پاک د هغه انسان دعاګانې هغه قبلوي. حضرت ابو ذر رضی الله عنه فرمایي چې څوک سورت یاسین د داسې چا په خوا کې ولولي چې د هغه زنکدنې ساتي وځي د الله پاک به د هغه نه سا په اسانۍ باندې وباسي. او عبدالله بن زبیر رضی الله عنه فرمایي چې څوک سورت یاسین د خپل حاجاتو او ضروریاتو مخې ته کي الله پاک د انسان حاجات او ضروریات پوره کوي. او یحیی ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي چې څوک سورت یاسین د سحر په وخت کې ولولي ټول ورځ په هغه باندې په راحت او په سکون باندې تېرېږي. څوک چې د ماسوتن ولولي د سحر پورې به هغه په راحت او په سکون باندې هغه وخت چې دی هغه تېرېږي. نو سورت یاسین چې دی دا ډېر زیات ازمیلی شوی صورت دی او یو مجرب صورت دی چې انسان یې لولي د هغه ضروریات، حاجات، تکلیفونه، مصیبتونه هغه لرې کېږي. قدرمنو کله چې موږ ته په معاشره کې چې کله موږ ته په معاشره کې څه مسله راشي، څه ضرورت وي، څه حاجت وي، نو موږ د هر یو مسلې حل چې دی هغه په دې کې تلاش کوو چې یاره موږ له دې څوک تعویض وکړي. که چا ماشوم نه پیدا کېږي چې تعویض دو شي، که د چا کاروبار چې دی هغه نه تعویض دو شي په هغې باندې کاروبار روان شي، که د چا نوکري نه یاره تعویض ماله وکړه چې نوکري وشي، که د چا د هر یو څیز دپاره چې دی هغه موږ تعویض چې دی هغه حل ګرځولی دی او په تعویض پسې چې دی هغه لګېدلي او د هر یو څیز دپاره حل هغه موږ په تعویض کې چې دی هغه لټو. نبی علیه الصلوة والسلام الله تبارک وتعالی دنیا ته رالیږلی و. نبي کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ته د تعویضونو درس هغه نه ورکوو چې پیغمبر علیه السلام به خلکو ته تعویضونه کول چې دا تعویض واخله ستا ماشوم پیدا شي، ستا به نوکري وشي، ستا به چې دی کاروبار روان شي، ستا ضرورت به پوره شي، دنیا به د ښایسته شي، آخرت. پیغمبر علیه الصلوة والسلام دا چل نه وکړی. که چې د نبی علیه الصلوة والسلام الله پاک دنیا ته پیغمبر رالیږلی وی او خلکو ته د تعویضونو طریقې ښوولی او خلکو ته تعویضونه کولی، نبی علیه الصلوة والسلام باندې چې څومره تکالیف او مصیبتونه راغلي په صحابه کرامو راغلي نو هغوی به هم تعویضونه کول. په غزوه بدر کې نبی علیه الصلوة والسلام 313 کسان دي، د 1000 سره مقابله ده. نبی علیه الصلوة والسلام د بدر په میدان کې د کفارو ته چې دی هغه تعویض هغه نه کوي چې تعویض وکړو په هغو باندې ورګزار کړو او هغوی ته شکست چې دی هغه وشو. نبی علیه الصلوة والسلام په خپله تکلیف برداشت کوي، صحابه کرام برداشت کوي، نبی علیه الصلوة والسلام دعاګانې کوي، نوافل کوي او پیغمبر علیه السلام صحابه کرام ته فتح هغه نصیب کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته اعمال چې دی هغه ښودلي دي چې د اعمالو په ذریعه باندې موږ خپل مسایل، خپل ضروریات هغه حل کړو. نو سورت یاسین په دغه سورتونو کې داسې یو صورت دی چې زموږ مسایل د دې په ذریعه باندې هغه حل کېدی شي. دا بهترین عمل دی چې موږ هر یو عمل چې دی په خپله باندې وکړو، که څه ضرورت وي، څه حاجت وي، څه تکلیف وي، څه مصیبت وي، موږ پکار ده چې د الله پاک نه غواړو، نوافل کو، د هغې نه پس دعا کو، سورت یاسین لولو، دعاګانې کو، الله پاک به زموږ ضروریات هغه پوره کوي. الله پاک دا به کول توفیق